آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة سوا 22 نمبر حدیث مبارک تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تا وصیت کړی دی. وصیت خو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تا بلا واسطه کړی دی، ډایرکټ په چا چې د نبی علیہ السلام کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، نارینه دی که زنانه دی، هغه ته دا وصیت د نبی علیہ السلام دی. نو د نبی علیہ السلام وصیت خو خلق ډیر توجه سره وی کنه ویم کنه. 1422 نمبر حدیث شریف دی. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت تے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي، زما او ستا او د ټول امت د طرفه دی ولا الله پاک بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اخذ بيده، تو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت معاذ رضی الله عنه لاس ونیو. نبی علیہ السلام ورته یو خبره کوي، د لاس نه داسې ونیو، لاس نه ونیو. ډیرو حدیثو کې دا راغلي دي چې نبی علیہ السلام صحابي ته په وګلا سیخې دي خبرې کولو په وخت کې، یې ورته په پتون لا سیخې دي، یې د لاس نه نیولې دي. یا دغه شان جبرائیل علیہ السلام چې د اسمان نه راغلی دی او نبی علیہ السلام سره چې خبرې کوي نو کله کله نبی علیہ السلام هم تحیات شکل کې ناس تشریف فرما، نو حضرت جبرائیل علیہ السلام هم ورسره تحیات شکل کې تشریف فرما شو. نو بیا یې دا لاسونه راخستي دي او د نبی علیہ السلام په ګوډو زنګونونو مبارکو باندې ایښي دي. نبی علیہ السلام چې د حضرت معاذ رضی الله عنه لاس ونیو نو دې سره سړی پوره متوجه شي، او ځینې خبرې داسې وي چې هغه پوره توجه نه بغیر بیا د هغې خیرونه برکتونه فایدې نفع ګټې نه حاصلېږي. تاسو خو پوره متوجه یئ څه ته زمزه خو الله کومه درس تاسو ته کرل ریبل د پیو کوم او د روټۍ کوم تنور له به ځم ماشاءالله. تاسو مانه تکړه یئ، تاسو مانه تکړه یئ. دا کله ویلی شي لږ راوخوځئ خدای مو بخه بیدار یې اجازت ته ووایم حدیثه، نو دا د توجه دپاره وي. او چې کله 100% توجه نی که نه نو بیا د دغه حدیث د دغه عمل خیرونه برکتونه ګټې نه ترلاسه کېږي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي د لاس نه نیولی دی. استاد داسې کولی شي د شاګرد توجه او پام ځان ته راګرځولو دپاره د هغه په اوږه هم لاس ایښی شي، خوځولی هم شي، ورته ویلی هم شي چې لږ رامخکې شه، غوږ ونیسه، وویمه او جي ووایه. یو ځلې نبی علیه صلات وسلام په خچره باندې سور دي او همدا معاذ رضی الله عنه ورپسې شاته ناست دی. حضرت معاذ رضی الله عنه په دغه ورځ زما دومره ښه نصیب و چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم سره زما سینه د هغې ملا سره جنګېده. صرف د پالانه چې کوم لرګي و داسې د لاس څومره به و هغې نه به یې د سیټ کار اخیستو، کته کې به یې برابر کړی و، هغې ته به مخکیني کس ډډه والې وه. صرف دغه زما او د نبي علیه السلام تر منځ او نور په دغه ورځ زما دومره قسمت ښه و چې دومره نږدې نبي علیه السلام سره ناست وم چې څومره د دین خبرې ته دنیا کې څوک نږدې کېناستو د قیامت په ورځ باندې به د هغه عمره نږدې کورسی الله پاک سره لګېدلي. نو اوس د دین مسلې ته جوخ کېناستل پکار دی، اول صف کې که نه شاته رسو. وی چې په سورلی دومره جوخ ورسره ناست وم، وی ما ته ویل ای معاذه، ما ویل لبیک وسعدیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حاضر یم جناب تابعدار اې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم. وی بیا راته ویل چې معاذه، وی بیا مې وله غږ ورکړو چې لبیک وسعدیک یا رسول الله، حاضر یم، حکم جی تابعدار. په درېیم ځل بیا راته ویل معاذه، ما ورته ویل چې لبیک وسعدیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ ته به په یو ټایم کې 3 ځل څوک غږ وکړي، وی په کار بیا خپل که پلار وي که مور وي او که استاد وي او که مشر وي، غږ مې در کو که نه چې بیا وله غږ ورکړي څه وې
بیا لږ تیز شي او که په درېیم ځل دې ورته غږ وکړو نو بس که ځان له یې خښته سر له روبغول او که تا له یې روبغول نه صاحبه کشر دی امتی دی شاګرد دی مقتدي دی نبی علیه صلات وسلام دا 3 ځل چې ورته غږ کوي نو څلورې خو نه دی که نه ورسره بلکل ټچ لګېدلی دی خو د هغه یو د جسم حاضري ده یو د ذهن حاضري ده یو د جسم حاضري ده زموږ جسمونه خو دلته دي که نه خو ذهن هم کوم ځای کې دا خدای ته پته ده دې موضوع باندې هم ځکه لږه خبره وکړه دا د حدیث کې راغلي دي زړه تنګ نه کوي دا شته دی استاد پلار مور مشر کشر ته یو ضروري خبره کول غواړي نو د هغه به 100% توجه پهله معلوموي سټوسکوپ او ترمامیټر به ږدي چې دی 100% ما ته متوجه دی که بل خوا دی نو ځکه نبی علیہ السلام دې حدیث کې د معاذ رضی الله عنه الله سنیو قال وی فرمایل یا معاذ اے معاذ والله انی لا احبک الله قسم کوما چې زما تا سره محبت ته الله دې موقع کې نبی علیہ السلام حضرت معاذ رضی الله عنه ته وی والله الله قسم کوم انی لا احبک یقینا شک پکې نشته دی زما تا سره محبت ته مینه مې د دې نه بل غټه خبره د معاذ رضی الله عنه د پاره کوم الله پاک دې موږ او تاسو هم د الله او د رسول محبوبان جوړ او الله او رسول دې موږ او تاسو محبوبان شي فقال نو فرمایل اوصيک یا معاذ زتا ته وصیت کوم اے معاذ وصیت هغه نصیحت ویل کېږي چې یو مورث خپل وارث ته د مرګ د ځنکدن په وخت کې کومه خبره کوي هغې ته وصیت وایي چې زما مرګ نه بعد به دا کار وکړي دا به وکړي دا به نه کوي دا کار به کوي دا به نه کوي دې ته وصیت وایي او نمک حلاله بچی بیا که هر څوم کېږي هغه وایي یاره وایي دا زما د مړ پلار ما ته څه دی وصیت دی ما ته وصیت کړی دی نو د وصیت معنا دې ځای کې چې ژوندی انسان یې کوي وصیت معنا دا کلک نصیحت تاکیدي نصیحت زه تا ته ډېر تاکیدي نصیحت کوم اے معاذ رضی الله عنه لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول د هر مونځ نه پس دا دعا ویل پرې نه دي ګورې د هر مونځ نه پس دا دعا غوښتل او ویل پرې نه دي ګورې هېڅ چارې پرې نه دي نهي مؤکده ده اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک 3 ټکي دي اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا الله زما مدد وکا خپل ذکر چې زستا ذکر وکم مدد را سره وکا ستا په ذکر کولو کې او ستا شکر کولو کې او ستا خپل عبادت کولو کې ذکر الله تعالی یادول دي کې منځ تلاوت څومره وظایف چې دي درود شریف استغفار سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله لومبنه کلمات دویمه درېمه څلورمه پنځمه شپږمه دا ټول په ذکر کې راځي یا الله د خپل ذکر توفیق را لراکا مدد را سره وکا او د خپل شکر څه ته وایي کوم نعمتونه چې الله تعالی موږ له راکړي دي هغه ظاهري دي که باطني دي ښکاره دي که پټ دي دیني نعمتونه دي که دنیاوي نعمتونه دي د دیني نعمتونو ته لږ پام راوګرځوئ ښه ما ته وګورئ دنیاوي نعمتونه خو شته که نه هغې ته نعمتونه وایو ښایسته کور اولاد تنخواګانې ښایسته سورلي ښایسته جامه کپړه لوښي لرګي دې ته خو ټول نعمت وایي خو الله جومات را کړی دی جوخت را کړی دی مدرسه را کړې ده جوخت را کړې ده د هلکانو مدرسه مې شته دی په مالت کې د جنکو مدرسه مې شته دی د لویو سړو دپاره د تعلیم او د تربیت درس و تدریس شته دی دې الحمدلله ووایم د لویو زنانو دپاره مشرانو بوډیګانو دپاره چې مصروفه وي د هغې دپاره د تور ټکي د زده کولو موقع شته دی مونځ صحیح کولو موقع شته دی د عالمانو بیانونه مسایل اورېدو موقع شته دی رښتیا وایي دا نعمتونه زموږ په دې محله الله کړي دي که نه دي خبر خو یوتې که نه دا ټولې مرحلې الحمدلله کېږي دا هم په نعمتونو کې یو نعمت دی چې زمونږ د وړو د سکول اوږدې چوټیانې شوي دي څومره تېرې شوې څومره پاتې دي نو پلار غریب ته خو پته نشته په کم تاریخي چوټیانې ورکړي دي په کم بزي کم کار یې ورکړی دی کاپیانو کې د یاداشت کم کار دی وړوکی خدا وایي چې چوټي راته میلاو شو زه به سوسیله څه شم اوزګار شم ګولا ډنډي ته نو پلار غریب ولا مزدوري وکړي ولا ګټه وټه وکړي که دې پسې به ګرځي لکۍ لکۍ به کېږي نو چې خدای پاک داسې کسان پیدا کړي په محله کې چې زمونږ دا خوشي واړه را ټینګ کړي او کښېنئ چې شابه اسکول کې د لکم کار درکړی دی هغه وکړئ نو دا نعمت دی که نه دی نعمت د
د ټولو د روحاني نعمتونه دینی نعمتونه مهربانیو کو دې طرف تم لګه توجه کو چې شکر مونږ ته آسان شي. نو د شکر فائدہ دا ده چې د کم نعمت شکر کیږي هغه نعمت الله زیاتوي. لئن شکرتم لازیدنکم، الله وایي چې تاسو زما د نعمت شکر ادا کوئ زه به درته دا نعمت سیوا کوم زیاتوم به درته. شکر څه ته وایي؟ کوم نعمتونه چې الله تعالی راکړي دي دا د الله تعالی په رضا کې لګول. سترګې الله راکړي دي، نعمتونه بېشماره دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یو نعمت کې دننه بیا بېشماره نعمتونه دي. دا یوه سترګه چې ورته سوچ کې بس دا د ټول عمر د سوچ دپاره ډېره. نو شکر چې کوم نعمت الله راکړی دی د الله په رضا کې صرف کولو. او دویم نمبر شکر بیا دا دی چې نعمت راکړی الله تعالی دې ناراسته یم لټ یم په دې نعمت الله نشم راضي کولی، نو د الله دشمن شیطان هم پرې نه خوشحاله. او بل دریم نمبر کې بیا ناشکري د الله دې امتیو ساتي. نعمتونه الله راکړي دي او خوشحاله هم پرې د الله دشمن شیطان. دا نمک مرداري ده، دا نمک حرامي ده، بیا دا ناشکري ده. او د ناشکره دپاره بیا سزا دا ده چې کوم نعمت ول الله ورکړی دی او په کوم نعمت باندې کبر وکړو ناشکري وکړه دا به الله علي واپس به الله ته بیا د وینو غړغړیو کې ړوند بشي ورپسې خدا نعمت بیا الله نه ورکوي. دا سنت الهي زوړ قدیم سنت دی د الله. یا الله ما ته د خپل شکر توفیق راکا وحسن عبادتک، او د ښایسته عبادت. یو عبادت دی، یو ښایسته عبادت دی. د ښایسته عبادت توفیق راکا. د ښایسته عبادت مطلب دا دی چې د دې عبادت څومره شرایط دي او آداب دي د هغې خیال خشوع خضوع سره د اخلاص صفت سره پورا ادا کولو ته د عبادت حسن وایي. او بیا وروستو چاته ویم نه، وروستو یې چاته ویم نه. د شپې نیمه شپه کې راپاڅېدو 2 بجې 3 بجې 2:30 بجې خپل وجود یې صفا کو، د مونځ جوګه شو، پاکې جامې واچولې، خوشبو لګوله، مسواک یې وکړو، ټوپۍ پټکۍ په سر کو، او بیا ودرېدو 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته 12 رکعاته د تهجد د صلات تسبیح د سورۃ یاسین د تلاوت د ذکر مقوله په دغه وخت کې الله ورکړه چې خلک د غفلت په خوب ودري. او بیا اخلاص سره دعا وغوښته، هېڅوک هم خبر نه دی، سبا بیا چاته ویم نه. او که نه ټوله شپه عبادت وکړو د سهار بیا وایي والله چې باران هم ورکړي داسې ډزې مې چې څنګه چل او سپو داسې وران وران غپل لوټه مې راخستې وه جانماز مې لاس کې نیولی و چې خیر خو به نو دې سره هغه د عبادت هغه ښایست ختم شو، بلکې د عبادت د بیخ نه ختم شو. بیا نو یا الله زما مدد وکړه په خپل ذکر کولو کې او ښایسته شکر کولو کې او ښایسته عبادت کولو کې. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رحم.